د قرآن پاک د آیت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو حدیث په ذریعه باندې کام د علماء کرامو د دوه قسمونه، یو د علماء حق او یو د علماء سوء، همیشه دپاره د مقابلې په دې میدان کې چې یو بل ته مخامخ دي، نو هغه علماء سوء د دې عوامو غلط رهنمایي کوي او خلکو ته دا خبره کوي چې د سیاست د اسلام سره څه کار نشته، او دې ته وایي په سیاست باندې څوک جنت ته نه ځي، او چې کوم عوام رولدي هغه په دې خبره باندې ځان پوه کوي نه. امام بخاري رحمه الله باب قائم کړی دی، باب من بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا. تاسو بخاري دی هغه سره چې هغه یو امام او د حکمران سره بیعت کوي، قدیم زمانه د بیعت په شکل کې، په موجوده زمانه کې هغه د ووټ په صورت کې خلک د خپل ځان دپاره یو امیر او خلیفه د هغه انتخاب کوي. امام بخاري رحمت الله علیه باب په دې باندې قائم کړی دی، چا چې یو سړي لا لاس په لاس کې ورکو هغه له ووټ ورکو او خالص د دې لپاره ولا ورکړی دی چې دی په دنیا کې زما تعاون کوي، مال په دنیا راکوي. نبی علیه الصلاة والسلام د هغه په حواله باندې څه فرمایي؟ امام بخاري رحمه الله په هغه باندې حدیث ذکر کړی، وی درې کسان داسې دي چې الله تبارک وتعالی لا ينظرهم الله الیهم، الله رب العزت په هغو ته ګوري نه، ولا يكلمهم، نه به الله تبارک وتعالی د هغو سره خبرې کوي، ولا يزکیهم، او نه دا خلق الله تعالی پاکوي، څښا به په دنیا کې ومي، څښا به په قبر کې ومي، او د هغو دپاره په آخرت کې هم د الله تعالی سره دغه د جهنم د عذاب نجاستونه او د هغې هغه څښاوالی دی. بیا نبي علیه الصلاة والسلام د هغې دریو کسانو تفصیل بیان کړي. یو سړی هغه دی چې د هغه سره سیواګري اوبه دي، د هغه د لارې په غاړه باندې کور دی، د هغه کویې دی، مسافر په هغه باندې راغلی دی او د هغه نه اوبه غوښتلي او دی هغه له اوبه نه ورکوي، د هغه نه یې منع کوي. دویم نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل وی هغه سړی دی چې هغه د یو امام سره بیعت کوي، د حکمران انتخاب کوي، چاله ووټ ورکوي خالص د دنیا دپاره، پس که دې هغه سړی دله د هغې دنیا نه څه ورکړي، د دې په هغې باندې خوشحاله دی، سهار او ماښام د هغې پارټۍ چلې وباسي، او که چېرې دې سړي له هغه څه ورنه کړي نو دی بیا د هغه نه خفه کېږي او سبا د دې پارټۍ نه دا سړی وځي. دا دین دی که دا دنیا ده؟ دا ووټ او دا انتخاب د نبی علیه الصلاة والسلام په خپله یې بیان کړی دی، او دومره سخت وعید یې په دې بیان کړی چې کوم سړی ووټ صرف د دنیا په غرض باندې ورکوي، نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي الله تبارک وتعالی به ورته ګوري نه، الله رب العزت د هغو سره خبرې به نه کوي، او نه دا خلق الله تعالی پاکوي. دا دومره سخت وعید دا په دنیا باندې نه، دی په دین باندې بیان کړی دی. او دغه شان نبی علیه الصلاة والسلام په خپله د مسلمانانو د سیادت او د هغو د امامت په مقام باندې د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې د مسلمانانو حکمران څوک ولې د دې نه خلکو سترګې پټې کړي؟ یا د نبی علیه الصلاة والسلام نه بعد په دې امت کې چې کوم افراد د ترتیب په لحاظ سره علماو د هغو افضلیت لیکلی دی، هغه خلک د مسلمانانو په حکمرانۍ باندې راغلی دی، هغو ته خلفای راشدین ویلی کېږي. که د دې خلافت او د حکومت سره د اسلام سکار نه وی، نو بیا د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې د دې دپاره د یو ځان له سړي انتخاب شوی. د خلفای راشدینو په زمانه کې د هغو نه علاوه چېرته د نورو خلکو انتخاب ولې نه کېدو. ورو په دې غلط فهمۍ کې ځان مه پرېباسئ چې ګینې د اسلام د سیاست سره کار نشته. دا یو لویه تباهي ده، دا یو لویه پروپیګنډه ده چې د اسلام او د عالم اسلام خلاف دا عالم کفر په مونږ او تاسو باندې راخوره کړې ده. د دې نه به اجتناب او پرهیز وکړئ، په دې باندې به سوچ او فکر وکړئ، او اسلامي تعلیمات د حکومت په حواله باندې، د خلافت د قیام په حواله باندې د هغې تفصیلات او خپله ذمه داري انشاءالله که چېرې دا نننی مجلس هغه زمونږ دپاره د دې بیدارۍ او د دې تنبیه هغه ذریعه وګرځېده، نو یقینا چې زمونږ دپاره دا به لویه کامیابۍ الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي.